جامې په واشنګ ماشین کې وینځل د هغې اسلامي طریقه کار څه دی؟ لومبی نمبر خو دا خو ټول د فقه کتابو لیکلي دي، احادیثو نه دا خبر را ثابته ده چې کومه جامه بالمازه شي هغه به یو ځل ووینځي نچوړ به کې، بیا به ووینځي نچوړ به کې، بیا به ووینځي نچوړ به کې. خو واشنګ ماشین داسې یو طریقه ده چې هغې ته ټولې جامې خلک ورچوي چې هغه ځنې پاکې وي، ځنې خیرنې وي خو بالمازه نه وي، ځنې وي بالمازه وي. نو په دې کې دا تمامې جامې چې مکس شي او تاویږي د دې د وینځلو څه طریقه ده؟ اسلامي نقطه نظر باندې فتوا په دې باندې ده، فتوا په دې باندې ده چې لومبی خو دا چې کومې جامې همداسې وینځي همداسې خو اسانه خبره شوه. واشنګ ماشین کې چې وینځي نو طریقه دا ده چې یو پیره به ووینځلی شي، هغه اوبه ترې باید چې د واشنګ ماشین نه اوښکلی شي، دوباره ووینځلی شي، تاو کړی شي، هغه اوبه هم اوښکلی شي د واشنګ ماشین نه، او دریم ځل باندې هم ووینځلی شي او هغه اوبه د واشنګ ماشین نه وویستلی شي. او د هغې نه بعد بیا د صفا د اوبو پایپ دا په دې جامو باندې ونیولی شي او دا جامې دې تاویږي او هغه اوبه چې مکمل طور باندې د جامو نه او چې کوم واشنګ ماشین کې کوم هغه پیپ دی هغې کې کومې خیرنې وي چې هغه مکمل طور باندې ترې خارجې شي او څو وارې په دې صفا اوبو باندې دا جامې تاو کړلی شوې نو انشاءالله په دې باندې دا جامې چې دا پاکې شوې. د دې نه علاوه که همداسې په خانه کې وینځي جامې یا په همداسې طریقه باندې وینځي نو هغې طریقه دا ده چې یو ځلې به ووینځي نچوړ به کړی شي، پاکې اوبو پرې واچوي نچوړ به کې، بیا به ووینځي نچوړ به کړی شي او بیا به ووینځلی شي نچوړ به کړی شي او هغه اوبه به مطلب چې مکمل طور باندې د هغې خانک نه لرې کوي. نو دا طریقه ده د جامو د وینځلو. الله تعالی مو ډېر خوشحاله که او خدای پاک مو دغه مسایلو د ویلو او د اورېدلو پورا اجر او ثواب را نصیب کړي.